السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مولانا هارون رشید فاضل وفاق المدارس العربیه سر مخاطب یم. د زنانو متعلق چې په زنانو باندې کوم مخصوص ایام مخصوص ورځې یعنی د روژې په میاشت کې په هغوی باندې کم حیض راځي یا کم ماهواري بیماري د روژې په میاشت کې په هغوی باندې راځي د هغې متعلق یو څو مسایل ستاسو سره شیر کوم. مسله ده چې کله په زنانه باندې حیض راشي د روژې په میاشت کې کمې ته چې ماهواري بیماري ویلی کېږي یا کم نفاس راشي چې کله د زنانه ماشوم پیدا شي او د هغې نه پس کمه وینه راځي هغې ته نفاس ویلی کېږي. دا نو په دې حالت کې روژې نیول ناجایز دي، منع دي، خو د دې روژو وروسته قضا راوړل دا فرض دي، لازم دي. یو مسله ده چې په کومو ورځو کې په زنانه باندې د روژې په میاشت کې څو ورځې حیض راغلی وي په دې حالت کې روژې نیول دا منع دي، ناجایز دي، خو وروسته د دې قضا راوړل دا فرض دي، لازم دي. یو مسله دا شوه. دویمه مسله ده چې بعضې اوقات زنانه د روژې په میاشت کې داسې ګولۍ داسې دوایي استعمال کړي چې د هغې د وجې نه د هغوی ماهواري بیماري ودرېږي، د هغوی وینه راتلل ودرېږي. نو په دې صورت کې هغوی له روژې نیول څنګه دي، یعنی جایز دي او که نه دي؟ نو په دې صورت کې د هغوی لپاره روژې نیول جایز دي، ځکه چې د اسلامي عبادتو تعلق د زنانو سره چې کله په د هغوی وینه راځي، چې کله وینه د هغوی جاري وي راځي، نو په دې صورت کې په هغوی باندې اسلامي عبادت هغه منئ. خو چې کله د هغوی وینه بنده وي نو په دې صورت کې به هغوی خپل عبادت هغه کوي. دغه شانتې که په حج په دوران کې هغوی طواف کوي یا نور عبادتونه د حج په دوران کې هغه کوي، هغوی دوايي یا څه ګولۍ استعمال کړي او د هغوی وینه هغه ودرېدلې، نو دغه عبادت ټول جایز دي، یعنې دا روژې هغه نیوی شي. خو که اوس دا کمې دوایي یا دا کمې ګولۍ چې هغوی استعمالوي د دې لپاره چې دا وینه ودرېږي، نو آیا دا شرعن څنګه دي؟ شرعن په دې کې څه حرج نشته. خو که چېرته ماهرین طب ډاکټران وایي چې دا د زنانو دپاره نقصاني دي، د هغوی صحت ته نقصان رسوي، نو په دې صورت کې بیا پکار ده چې د دې نه ځان هغه وساتي. نور د روژې د نیولو د نه نیولو سره دې څه تعلق هغه نشته، یعنې دا خپله روژې نیوی شي. بله مسله ده چې کله په زنانه باندې ماهواري بیماري شروع شي، چې څه ټایم هم د ورځې په هغې باندې بیماري شروع شوه، وینه راتلل شروع شو، د هغې روژه ماته شوه. که دا اوس دا مزید روژه جاري ساتي او که نه ساتي، خو د دې روژه هغه ماته شوه او دا بیا خپله روژه د رمضان نه پس هغه به راګرځوي، څو چې د دې نه قضا شوي هغه به راګرځوي. بله مسله ده چې د زنانو کمې روژې د ماهواري بیماري د وجې نه قضا شي او دا بیا وروسته دا راګرځوي، نو آیا دې لپاره تراویح کول ضروري دی او که نه دی؟ نو تراویح چې کله دغه روژه راګرځوي نو په دې کې تراویح کول څه ضرورت نشته، ځکه تراویح دا صرف د رمضان په میاشت کې هغه کول پکاري. بله مسله ده چې کله د زنانو نه کمې روژې پاتې شي، کمې روژې دې پاتې شوي، شپږې، اووی، اتۍ، نهۍ، لسې، دا روژې د دې نه پاتې شوي، دا بیا وروسته د رمضان نه پس دا روژې راګرځوي، نو که خدای وله طاقت ورکړی دا مسلسل دا روژې نیول هم صحیح دي، او که مسلسل نشي نیوی، یو روژه ونسي، دوه ونسي، بیا پکې وقفه وکړي، بیا یو ونسي، دوه ونسي، بیا پکې وقفه وکړي، نو داسې نیول هم د هغې لپاره جایز دي. بله مسله ده بعض اوقات داسې چې هغه زموږ د خویندو زموږ د میندو نه د دې ماهوارۍ بیمارۍ د وجې نه ډېرې زیاتې روژې پاتې شوي، د کلونو روژو هغې ته پاتې، د 8 کالو، د 9 کالو، د 15 کالو، د کلونو روژې دغې زنانو ته هغه پاتې او دې نیولې نه وي، او بیا هغوی دا خبره کوي چې یاره موږ توبه او استغفار کوو، آیا دا روژې به زموږ معاف شي؟ نو په توبه او استغفار د وجې نه دغه روژې معاف کېږي نه، بلکې توبه او د استغفار د وجې نه دغه تاخیر چې کم دی کړی دی، دا څونه چې وروسته دا تاخیر کم کړی، دغه تاخیر به الله پاک معاف کړي، خو د دغې روژو نیول د مرګ د مخکې د دې قضا راوړل هغه لازم دي او فرض دي. بیا که چېرته یوې زنانه ته دا پته نه وي چې یاره په ما باندې د څومره کلونو روژې ما نه وي نیولې د ټول عمر، د 15 کالو، د 8 کالو، د 9 تعداد ورته معلوم نه دی چې څومره کلونو روژې ما ته پاتې دي او دا یې تعداد ورته معلوم نه دی، نو په دې صورت کې به دا د خپلې روژې د 10 کالو نه پس هغه حساب کړي. د 10 کالو نه پس چې په دې باندې کوم ماهواري بیماري څو ورځې وه، په هره میاشت کې په دې باندې 15 یا 7 یا 8 یا 9 ورځې کوم بیماري په دې باندې راتله، هغه به حسابوي او هغه مره روژې به دا ځانه قضایي هغه راګرځوي. د مرګ نه مخکې چې کله دې ته صحت میلاوي دا روغې په صحت باندې، که د مرګ نه مخکې هم دا راونه ګرځولې دغه روژې د ټول عمر دا څونه چې د څونه کلونو پاتې وي،
نو دا بیا وصیت کوي چې زما په مال کې چې زما په چې کله زه وفات شم زما په مال کې به د دې څونه عمر چې ماته روژې باقی وي نو د دغه روژو فدیه به هغه زما د مال نه هغه ادا کولی شي. یوه زنانه داسې ده چې هغې د رمضان په میاشت کې قصدن عمدن روژه وخوړه، په هغې باندې کفاره لازم شوه او هغې د رمضان نه پس مسلسل 2 میاشتې روژې نیول هغه شروع کړی او په دغه مسلسل کومه چې کفاره ده چې هغه 2 میاشتې روژې مسلسل هغه به نسي او په دې کې هغې ته بیا ماهواري بیماري راله، نو په دغه صورت کې چې څنګه ماهواري بیماري راله دا به خپل روژه دغه د کفارې دا بنده کړي او چې څنګه د ماهواري بیماري بند شي نو فوراً به دغه روژې نیول هغه بیا شروع کوي.